دا مدرسې چې کوم دي وایي دا د دهشتګردو کارخانې دي. تاسو یې پېژنئ، نعوذ بالله من ذلک. ټول وایي معاذ الله، ټول معاذ الله ووایي. اوس خو د نیکو ځایونو ته په مقابله د اجراګانو د ځایونو کې د مدرسو په مقابله کې د اجراګانو مجرخانو ته قوت ډېر ملو شوی دی. زما محترم مدرسه خلک په اسانه خالي کولی شي او مجرخانه د چا مجال چې خالي کړي. اوس خو تقویت بدل شوی دی که نه، کاته بدل شوی ده. الله دې معافي وکړي. د نېشنل پارټۍ یو کس دی، هغه وایي دا مدرسې چې کوم دي وایي دا د دهشتګردو کارخانې دي. تاسو یې پېژنئ، نعوذ بالله من ذلک. ټول وایي معاذ الله، ټول معاذ الله ووایي. دا مدارس تاسو یې پېژنئ، نېشنل پارټۍ ولاړه موجي ولاړو د نېشنل پارټۍ 400 نه، او الله دومره ذلیله کړه چې په خپله حلقه د یو کس نه پیل شي، سره د 11 کسانو د اتحاد نه په خپله حلقه پیل شو. د هغې وجه څه وه؟ څه وجه وه؟ ځکه چې مدارسو ته د دهشتګردو کارخانې وې زما محترمو. او بیا زمونږ غوندې مولیان ناپاسي وایي جي دا ایمل ولي زمونږ ورور دی. شرم پکار دی، مونږ هم شرم پکار دی، مونږ باندې په خپله شرم پکار دی چې داسې سړي ته ضرور وایم چې هغه زما مادري ځایونو باندې د دهشتګردو لاسونه اوچتوي چې دا د دهشتګردو کارخانه ده. راشه مانه وره قسم دی په مخته ځمکه مساجد او مراکز که امن والا ځای ګورې مدرسې او جوماتونه دي، او ته په مدرسه باندې لاس اوچتې چې دا د دهشتګردو کارخانه ده. تاله شرم پکار دی او لعنت ستا په پلار هم پکار دی چې ستا غوندې بچې ځای ګورې. ته هغه ځای ته مانه تپوس وکړه. زمونږ په ابتدایي کتابونو کې طالب ته دا ښودل کېږي، د خپلو علماو نه تپوس کوي. د فقه په کتاب کې راځي چې کوم کس ذمي مانه دارالحرب کافر او هغه په دارالاسلام کې اوسېږي، پاکستان کې اوسېږي او پاکستان د ټیکس ورکوي، موږ ته مدرسې دا ښولي دا قسم محفوظ و دم دی، دا سړی نشي مړ کولی، دا د مرګ حرام دی. کافر دی سړی پاکستان کې په ټیکس باندې اوسېږي، ذمي ورته وي، د هغه قتل هم ناروا دی. موږ ته مدرسې دا خوري دي. ته نن په مدرسه باندې ګوتې اوچتې ده. ما محترم زه به تاسو ته یو خبره کوم. یو پروګرام کې ناست و، زموږ یو ملګری د دې اډې ما ته وایي زما د لور کې د زوی ختم و، وایي ښه دروند پروګرام مې کړی. ته وایې هلکه که نه، وایي ښه دروند پروګرام مې کړی. وایي خلکو راته وایي، ما وایي ګنې واده دی، په واده خلک دونه خرچې کوي. وایي زما بچنګي یا بچنګې قرآن ختم کړی و. په قرآن مې داسې نن په قرآن باندې زه تاسو ته یو ناشنا خبره کوم. دا مدارسو چې کوم بچي اوځي هغه تا ته د پلار ادب ښیي، هغه تا ته دین ښیي، قرآن یې ښولی دی، احادیث ته رسول الله یې ښولی دي. تا ته په معاشره کې د ناستې انداز ښیي چې هغه ځای باندې ته د دهشتګردو کارخانه نوم ولګې. نو څه دی خیال دی د دې نو بیا څنګه بچي وځي؟ ته د یونیورسټۍ مقابله واچو، د مدرسې مقابله واچو. او تاسو ته یو خبره هم کوم، وایي په یو ګودر باندې 3 زنانه ناستې وي. خبرې ته توجه کوئ. هغه زنانه ناستې وي، وایي د هغه 3 زنانو 3 میندې وي. وایي یو سړی یو ماشوم په لاره، یو هلک په لاره تېر شو. وایي دې زنانه وایي ګوره دا زما بچی دی، پلانکي ډګري کالج کې دی سکول وایي، هغې ته پې فخر و. هغه بچي مور ته داسې مسکۍ شو روان شته. بل بچی راغی، بله مور وایي 2م نمبر، وایي دا زما بچی دی پلانکي سکول کې انجینرینګ ډګري حاصلوي، هغه هم لاړه. 3م نمبر بل ماشوم راغی، بل هلک راغی، هغه په مور باندې سلام واچو. مور السلام علیکم. وایي مورې ته چې د ګودر نه کومې اوبه راخې جوړې، هغه اوبې د مور نه واغېستې او په سر یې کړې، د مور نه مخکې روان دی. مور ورته وایي دا زما هغه بچی دی په مدرسه کې سبق وایي، ټول څوک سره سبحان الله. ستاسو بچی داسې لاړه، تاسو ته پې فخر و. زما بچی چې په مدرسه کې سبق وایي هغه ته دومره احترام دی چې زما مور ته نن دا مدرسه تا ته احترام وایي. که ته په معاشره کې دا خبره کوې چې دا د دهشتګردو کارخانې دي، والله په بالله په منبر ناستم په مخته ځمکه مأمون ځایونه، امن ځایونه چې د امن درس ورکوي هغه مساجد او مراکز دي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. या हबीब सलाम अलैका सलाम